السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حضرت څنګه یې؟ ښه یې؟ خیر دی انشاءالله. دغه معلومات مې کولو، دغه ملحدین چې کوم دی د همدغه غیر مقلدو پنځپیریانو د تاسو وایي چې یو که نه د یو بله فرقه راوتلې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. قاری صاحب دا غیر مقلدین نه دي، نه دې ته دهریان وي او دا یو مذهب هم دوی نه مني، او دوی وایي دا انسان په خپل پیدا شوی دی او دا دنیا په خپل پیدا کیږي او په خپل فنا کیږي. دا خلک دي او دا د پخوا نه را روان دي، خو د دوی هغه ترتیب جدا کیږي. اوس دا جدید الحاد چې دی دا ډېر خطرناک دی. پخوا چې کوم قدیم الحاد د دوی به یو څو اعتراضات او هغه به داسې منظم شکل کې نه و، دا یو منظم شکل کې یو مذهب جوړ شوی دی. اوس دوی چې دا تاسو چې کومې نارې اورئ که نه، د مساوات او د ازادۍ او وطن پرستی او دا انسانیت د ټول نه غټ مذهب دی، دا ټول د دې الحاد دا نظریه ده. خو دې نه موږ نه یو خبر. دا الحاد دا دهریان دا د پخوا نه موجود دی، خو د هغوی دونه خواري او محنت نه و کړی، او دوی چې دی مکمل طور سره دی پسې وروسته ټوله دنیا انجیوګانې، ټوله دنیا مال دولت ساینس ټکنالوژي ټوله دوی سره ده. نو دی د هغې نه ډېر خطرناک دي. دی چې کوم مسلمان وي یا کوم داسې غټ علم وي او د دوی خلاف راپاڅېږي، نو دوی ورباندې هم پروپاګنډې وکړي چې بس دا هم بدنام کړي، چې هغه غریب بیا خپل مسلمانان هم ته نفرت پیدا کړي. لکه سوشل میډیا د دوی په لاس کې ده، سوشل میډیا کې بیا دوی ستا بدنامي کوي. نو دا ملحدین هغه خلک دي چې دا د یوې نظریې والا هم نه دي. دوی بس خپل ژوند تېروه، انسان آزاد دی، انسان خود مختاره دی. دوی وایي انسان به د چا خبره نه مني. ملحدین وایي چې اصل انسان په 18مه صدۍ کې پیدا شوی دی. مخکې چې کوم انسانانو دا د نظریاتو خاوندانو، دوی به کوم نظر پسې روانو. اصل انسان چې دی دا اوس پیدا شو، ځکه دا ځان نه بره هستی نه مني. دی وایي بس انسان نعوذ بالله، دوی انسان ته د هیومنزم دا فلسفه ده، انسان نعوذ بالله دوی خپل خدای ګڼي. دی وایي انسان په خپل رب دی، خیر او شر په خپل باندې تخلیق کولو کې انسان اختیارمند دی. نو دا ملحدین د دې نظریه والا دي او دا پخوا نه را روان دي، خو هغه دا شکل انداز بدلیږي. لکه د امام صاحب هغه یو مناظره شوې وه یو دهري سره، چې امام صاحب څه وخت وروسته راغی، موقع مناسبت سره وروسته راغی، یو 20 منټه هغه راغی دې دپاره چې په ده دا په دې خپلو اعتراضاتو کې راګیر کړي. نو امام صاحب باندې هغه ملحد دهري اعتراض وکړو چې ته څنګه غټ عالم یې او ته خپل ټیم باندې راونه رسېدې، د وعدې خلاف ورزي دې وکړه. نو امام صاحب ورته عقلي، اصل کې ملحدینو ته به ته عقلي خبرې کې نقل نه مني، قرآن حدیث دوی نه مني، دوی په عقل کې راګیرې. الحمدلله موږ سره عقلي او نقلي دواړه دلایل شته. نو امام صاحب ورته ویل چې زه سیند غاړې ته رالم، نو کشته نه وه چې زه راپورې وتی وی، دلته راغلی وی، ځکه لیټ شوم. وی بیا ناست وم، انتظار مې کو چې یوه ونه په خپله راپرې شوه، کټ شوه، بیا ترې تختې ووتې، بیا ترې کشته جوړه شوه، بیا پکې زه کېناستم نو راپورې وتم. نو دومره ټیم تیر شو ځکه زه لیټ شوم. نو هغه دهري وخندل چې یاره امام صاحب ته خو کمه کلی، ته چا علم کړی چې ته دامره یو دومره مستقل کار نه کوي چې یو وړه ونه څنګه کټ شي او بیا په خپل لارې شي او کشتۍ جوړې شي او ته دې خوا راپورې وتې، دا خو عقل نه مني. نو امام صاحب ورته وویل نو دا ټوله دنیا څنګه بغیر د خالقه پیدا کېدی شي؟ دا هر څه خود به خود څنګه چلېږي چې یوه وړه معمولي غونده کې ونه بغیر د خالقه نشي، بغیر د ترکان نه نشي دنه کشته جوړېدی. نو دا دونه دنیا فرض مثال چې الله رب العزت کنټرول کړی ده، دا انور دی، دا سپوږمۍ ده، دا سیارې دي، دا ټول یو نظام شمسي چې کوم زمونږ دی، دا ملکي وی په عربونو زمونږ سره په دې زمونږ په ملکي وی کوم چې زمونږ کهکشان ده، په دې کې یو ارب نه زیاتې سیارې او ستارې دي پکې. دا زمونږ نظام شمسي کې کوم چې نور دی، دغه شان ده کې په زرهاوو نورونه موجود دي. دا اوس ساینسدار او باسي دا تحقیق او دا ټول الله رب العزت کنټرول کړي. دی وایي یاره دا خود به خوده کېږي. نو هغه عقل هم دوی لري دي. نو دا ملحدین دی ته وایي.